بسم الله الرحمن الرحیم. علم النحو کتاب ختم شو. اوس په قرآن پاک کې دغه شان په حدیث مبارکه کې د فقه په کتابونو کې نور عربي عبارتونو کې د علم النحو چې کوم قواعد دي نو د هغې مطابق اعراب جاری کول او چې کوم اعراب جاری شوی وي نو د هغې اعراب وجه معلومول چې دا ولې داسې اعراب په ویلي کېږي. دې ته نحوي اجرا وایي، یعنی هغه قواعد چې دي نو هغه په عمل کې راوستل، امپلیمنٹ کول د هغې قواعدو کوم چې علم النحو کې ویلی شوي، دا نحوي اجرا دې ته ویلی شي. نن مونږه په سورة الفاتحه کې نحوي اجرا کو. د نحوي اجرا طریقه دا ده چې مونږه په علم النحو یو نظر واچو. د ټولو نه اول چې کوم څیز دی په علم النحو کې نو هغه دا چې علم النحو کې د څه خبره کېږي، د کلمې او د کلام. کلمه په درې قسمه ده، اسم، فعل، حرف، او د کلمې بل نوم دی مفرد. او کلام د دې بل نوم دی جمله. او جمله دا په دوه قسمه ده، جمله خبریه، جمله انشائیه. نو په نحوي اجرا کې د کلمې ځان له اجرا کېږي او عام طور دې ته اجرا ویل کېږي، او د کلام ځان له اجرا کېږي او عام طور هغې ته ترکیب ویل کېږي. دا ترکیب چې دی نو دا د علم النحو په موضوع کې د یو جانب اجرا ده. دا کلمه او کلام دا دوه ټکي دي د علم النحو په موضوع کې. نو د کلام اجرا چې ده نو هغه د ترکیب په شکل کې کېږي، او عام طور چې اجرا عرفن څه ته ویل کېږي نو د کلمې کېږي. نو سورة الفاتحه کې د ټولو نه لومبۍ بسم الله ده. مونږ به اجرا داسې کوو چې کومه کلمه ده نای ته بګورو چې دا اسم دی که فعل دی که حرف دی. اسم دی نو اسم معرب دی او که مبنی دی. که معرب دی نو اسم معرب یا اسم متمکن په 14 قسم دی. نو په هغې کې دا کم قسم دی او د دې اعراب څنګه دی. او که مبنی دی نو بس بیا خبر ختم، مبنی الاصل دی یا اسم غیر متمکن په 8 اقسامو کې یو دی، بس دومره کافی ده. اعراب خو د مبنی د پاره وینه. دغه شان فعل دی، د فعل ماضی دی، مضارع ده، امر دی، نهی ده. او فعل کې هم بعض افعال دا مبنی دی او بعضی معرب دی. همدغه شان حروف دا ټول مبنی دی، لیکن په هغې کې بیا بل تقسیم دی چې دا حرف عامل دی او دا عامل نه دی. نو دا پوره تفصیل چې کله په یو عربي عبارت کې بیانولی شي نو دې ته نحوي اجرا وایي. لکه په بسم الله الرحمن الرحیم کې با دا اسم، فعل او حرف دریوانو کې چې مونږ وکتل نو دا با حرف دی. او حروف دا په دوه قسمه باندې دي، حروف عامله او حروف غیر عامله. دا با چې مونږ وکتل نو دا په
حروف جاره کې ده باو تاو کاف لام واو منذ مزخلا رب حاشا من عدافی عن علا حتی الى با حروف جاره کې با راغلی ده او حروف جاره دا په حروف عامله کې شمیرل کیږي نو با دا حرف دی حرف جر دی او دا حرف عامل دی او عمل ایسا دی عمل دا جر کی ورپسی دویم نمبر دی اسم نو دا اسم ٹکی چی دی نو دا پا اسم فعل او حرف دریوانو کی اسم دی او پا دی کی علامه دا اسمیت آغا دا چی دا مضاف دی د اسم په علاماتو کې یو علامت دال چې دا مضافي لکه غلام و زیدین کې غلام او دویمه خبره دا چې په دې ځای کې با حرف جر په دې اسم باندې داخل شوی دی نو دا اسم د دې با حرف جر په وجه مجرور دی او معرب دی که مبنی دی دا معرب دی اسم متمکن دی اسم متمکن دا پشپالس قسم دی پشپالسو قسمونو کی دا اسم چی دی نو دا کم یو قسم دی نو دا اسم چی دی دا پشپالسو قسمونو کی مفرد منصرف صحیح دی لکه زیدون او دا مفرد منصرف صحیح حالت رفعی کی پا آخری حرف ضم رازی حالت نسبی کی پہ فتح رازی پا حالت جری کی پہ کسر رازی بس می کی دا پا میم باندے کسر دا با حرف جر دا وجن دا علامہ دا جر دا کسر دلتا کی علامہ دا جر دا اللہ دا چی دی نو دا پا مفرد کی یا پا کلمہ کی اسم دی فعل دی حرف دی نو دا اسم دی او پا دی کی علامت دا اسمیت آغدا دی چی دا موصوف دی الرحمن او الرحیم دا دی صفت دی او موصوف کی دل دا اسم پا علاماتو کی یو علامه دا بلا خبر دادا چې دا معرب دی او که مبنی دی نو معرب دی اسم متمکن دی یا معرب دی اسم متمکن او معرب دا دوارا الفاظ مترادف دی دا دی یو معنی دا اسم متمکن پشپالس قسم دی نو دا پا کی کم قسم دی نو اللہ دا پا اسم متمکن شپالس و اقسامو کی مفرد منصرف صحیح دی او مفرد منصرف صحیح چیوینو دا دی حالت رفعی کی آخری حرف باندی ضم رازی لکه زیدون او پا حالت نسبی کی پہ فتح رازی لکه زیدن پا حالت جری کی پہ کسر رازی لکه زیدن پا دی زی کی اللہ دا مضاف الیہی دی دا اسمی دا پارا او مضاف الیہی دا ہمیشہ دا پارا مجرور وی او دا دی جر چی دی نو دا پا کسری سری نو اللہی پا دی کی ہاتا کسرا دا علامہ دا جر دا او دا مضاف الیہی کی دو دا وجن مجرور دی الرحمن دا پا اسم فعل حرف دریوانو کی دا اسم دی او پا دی کی علامت دا اسمیت آغا الف لام دی او پا معرب و مبنی کی دا معرب دی اسم متمکن دی او اسم متمکن دا پشپالس قسم دی نو دا پا کی مفرد منصرف صحیح دی او مفرد منصرف صحیح چی دی دا دی حالت رفعی پا ضمی سری حالت نسبی پا فتحی سری حالت جری پا کسری سری او پا دیزے کی دا صفت واقع شوی دی دا اللہ
او صفت چې دی دا په توابع کې دی د دې دا مطلب دی چې صفت تابع وي او د دې چې کوم مطبوع دی نو د هغه مطابق د دې اعراب وي نو د دې مطبوع الله دا د مضاف الیه کې دو په وجه مجرور دی په دې وجه الرحمن هم د هغه تابع دی او مجرور دی په دې الرحمن کې چې کوم تفصیل شو عمده تفصیل په الرحیم کې هم دی الرحیم اسم دی د الف لام دا دی اسم متمکن دی مفرد منصرف صحیح دی او صفت دی د الله په دی وجه مجرور دی او جر په کسره د میم سره دی الحمد په دې ځای کې الحمد چې دی دا په اسم فعل او حرف کې اسم دی او په دې کې علامت د اسمیت هغه الف لام دی او په معرب او مبنی کې دا معرب دی معرب او اسم متمکن په 14 قسمونو دي نو په 14 قسمونو کې الحمد چې دا مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره دی حالت نسبی فتحی سره او حالت جری کسره سره الحمد باندې دلته ضمه راغلی دا علامه د رفع ده یعنی الحمد مرفوع دی او مرفوع ولی نو مرفوع ذکری چې دا مبتدا واقع شوی دی او په مرفوعاتو کې مبتدا ذکر شوی دی یعنی مبتدا د مرفوعاتو نه دی په دی وجه الحمد په دی باندې د ضمه په شکل کې رفع راغلی ده لله کې لام چې دی نو دا په اسم فعل او حرف کې حرف دی او په حروف عامله او غیر عامله کې دا په حروف عامله کې حسابيږي یعنی دا حرف عامل دی او په حروف عامله کې چې کوم قسمونه دي نو په هغه کې دا په حروف جاره کې حسابيږي باو تاو کاف لام واو منذ مزخله رب حاشا من عدافی عن علا حتی الى لام دا په حروف جاره کی حسابیږي حرف جر عامل دی او مبنی دی په خپل باندې لیکن عمل کوي پس کی په الله کی او د الله تفصیل مخ کې اوشو او التکی د مضاف الیه کې دو په وجه مجرور دی جره په کسره سره دی او دلته کې د لام حرف جر په وجه مجرور دی او جره په کسره سره دی رب العالمین کې رب چې دی نو دا په اسم فعل او حرف کې دا اسم دی او په دې کې علامت د اسمیت هغه مضاف کېدل دی عالمین ته دا مضاف دی او په معرب او مبنی کې دا معرب دی اسم متمکن دی او معرب یا اسم متمکن په 14 قسمونو دي نو رب په هغه 14 قسمونو کې مفرد منصرف صحیح دی د دې حالت رفعی دا په ضمه سره دی حالت نسبی په فتحې سره حالت جری په کسره سره په دې ځای کې دا الله د پاره صفت واقع شوی دی رب العالمین دا دواړه په شریکه صفت دي لیکن کله چې دغه سي مضاف مضاف الیه صفت واقع شي نو کوم اعراب چې د تبعیت او د تابع کېدو په وجه نو هغه مضاف ته حاصل نو ربی کې دا جر چې دی نو دا په دی وجه دی چې دا تابع دی دا صفت دی الله هغه موصوف او مطبوع دی نو دا هغه چې کوم جر دی د لام حرف جر د وجه هم هغه جربا پدی ربی کې په با باندې هم ویل کیږي د ربی جر دا په کسره د با سره دی العالمین دا په اسم فعل او حرف کې اسم دی او د دې اسمیت چې د الف لام نه هم معلومیږي او د جمع کېدو نه هم معلومیږي چې دا عالمین دا جمع دی په یا او نون سره په یا او نون سره عالمین او په و او نون سره عالمون دا جمع د عالم ده
او پا اسم کی بیا معرب دی که مبنی دی نو دا معرب دی او معرب تبلنو وی اسم متمکن نو اسم متمکن یا معرب دا پشپارس قسمونو دی نو پا آغی که عالمین دا کم قسم دی نو العالمین دا جمع مذکر سالم دا او جمع مذکر سالم چی دا نو دا دی پا حالت رفعی کی وہ رازی ما قبل تزمی او په حالت نسبی او جری دوارو کی یا رازی ما قبل تکسری نو دلتا العالمین کی یا ما قبل مکسور راغلی دا ولی نو دا دی وجه دا چه دا ربی دا پارا مضافن الیہی دی مخ کی الرحمانی پدی کی تفصیل شو الرحیم پدی کم تفصیل شو او پدې ده کې الرحمن الرحیم دواړه مجرور پدې وجه دي چې څنګه رب العالمین کې ربي د الله د پاره صفت او مجرور دي نو دغه سي الرحمن د الله دویم صفت دي او الرحیم دریم صفت دي او مالکی دا چې دینو دا په اسم فعل او حرف کې اسم دي او علامت د اسمیت په کدار چې دا مضاف دی یوم الدین تا او مضاف کېدل علامت د اسمیت دی او بیا په معرب او مبنی کې دا معرب دی اسم متمکن دی او اسم متمکن کې مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره دی حالت نسبی فتحی سره دی حالت جری کسری سره دی مالکی باندې دلته کې کسره په دی وجه راغلی ده چې دا سلورم صفت دی د الله څنګه چې رب العالمین کې ربي مجرور دی دغه سه الرحمن مجرور دی الرحیم مجرور دی دغه سه مالکی دا هم مجرور دی د صفت کېدو د وجه د الله او صفت تابع وي او د دې په مطبوع کم اعرابي هغه اعراب دتم حاصلی بدی وجه الله د لام حرف جر د وجه مجرور دی نو مالکی دا هم مجرور دی او جر په کسری د کاف سره دی یوم الدین بدی ځای کې یوم چې دی نو دا په اسم فعل او حرف کې اسم دی او بدی کې علامت د اسمیت چې دی نو هغه مضاف کې دل دی چې دا مضاف دی د الدین طرف ته او په معرب او مبنی کې دا معرب دی اسم متمکن دی او د اسم متمکن په شپاړسو اقسامو کې دا مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره دی حالت نسبی فتحی سره دی حالت جری کسری سره دی په دې ځای کې دا مجرور دی او جر په کسری د میم سره دی او په دی وجه مجرور دی چې دا مالکی د پاره مضافن الیہی دی او بیا دوباره مضاف شوی دی الدین ته الدین دا مجرور دی د مضافن الیہی کې دو په وجه او اسم دی اسمیت د الف لام نه معلومیږي او په معرب او مبنی کې دا معرب دی او په اسم متمکن یا معرب کې دا پشپارسو قسمونو کې مفرد منصرف صحیح دی او دا مفرد منصرف صحیح حالت جری دا په کسری سری په دی وجه دا مجرور دی په کسری د نون سره ایاکا دا په اسم فعل او حرف دروانو کې اسم دی او پدې کې علامت د اسمیت کم چې په علم النحو کې بیان شوی دی د هغې نه یو هم نشته مونږ ته دې پته داسې لګي چې دا په اسم غیر متمکن کې په اتو اقسامو کې دا په مضمراتو کې راځي ضمیری منصوب منفصل کې او اسم غیر متمکن دا اسم یو قسم دی په دې وجه دا ایاکا دا اسم دی او مبنی دی په دې وجه باندې اعراب لفظاً اغا نجاری کی
البته مبنی چې وي نو هغه په محل د رفع یا د نصب یا د جر کې وي. د دې دا مطلب دی چې مبنی کله د مرفوعاتو نراغلی فاعل وی یا مفعول ما لم يسمى فاعله یا مبتدا وی یا خبر وی یا د حروف مشبہ بالفعل خبر وی یا د کان وغیره اسم وی یا د لاین فی جنس خبر وی یا د ما ولا مشابه بلیس اسم وی. نو په دغه صورت کې به مونږ وایو چې دلته دا مبنی چې دی نو په د باندې لفظاً هو اعراب نه جاری کیږي لیکن دی په محل د رفع کې دی، یعنی که د په ځای بل یو اسم معرب راغلو نو په هغه باندې به د رفع اعراب جاری کېده. نو دلته کې ایاکا دا په محل د نصب کې دی، دا د نعبدو لپاره مفعول به مقدم دی. نعبدو دا اسم فعل او حرف کی فعل دی او بیا د فعل په قسمونو کې فعل مضارع دی او د فعل مضارع چې کوم اعراب دی نو په هغه کې دا مرفوع دی. فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع ستوي هغه ته وی چې دا حروف ناصبه او حروف جازمه نه فعل مضارع خالی وي نو دغه فعل مضارع مرفوع وي. نو دلته کې نعبدو چې دی په دې باندې نو حروف جازمه کې او حرف داخل دي او نه په حروف ناصبه کې، په دې وجه دلته فعل مضارع مرفوع دی. و ایاک دې کې دا و چې دی دا حرف عطف دی په حروف غیر عامله کې د دې ذکر دی او ایاک کې خبره مخکې شو او مغه شان خبره دلته ده. نستعینو دام پشان د نعبدو دی فعل دی، فعل کې بیا فعل مضارع دی او فعل مضارع کې مرفوع ده فعل مضارع، یعنی د عوامل ناصبه او جازمه نه خالی ده. اهدی اهدی چې دینو دا فعل دی او په فعل کې بیا امر دی او امر دا امر حاضر معروف دی. امر حاضر معروف دا د مبنیات نه دی او دلته کې د دعا په ځای کې استعمال شوی دی او نا دا ضمیر منصوب متصل دی د اسم غیر متمکن په اقسامو کې دی مبنی دی او دلته کې په محل د نصب کې دی. د اهدی د پاره مفعول به دی. الصراط دا اسم دی د الف لام نه پته لګي، الف لام پکې علامت د اسمیت دی او پشپاړسو قسمونو کې د اسم متمکن پشپاړسو قسمونو کې دا مفرد منصرف صحیح دی، یعنی دا معرب دی او معرب تبلنم وی اسم متمکن او د اسم متمکن شپاړس اقسام دي، دا پکې مفرد منصرف صحیح دی، حالت رفعیه ضمه سره دی، حالت نسبیه فتحی سره دی، حالت جری کسری سره دی. دلته په فتحه دا یعنی منصوب دی او منصوب په دی وجه دی چې دا د اهدی د پاره مفعول به ثانی دی. المستقیمه دا په اسم فعل او حرف کې اسم دی او بیا په مبنی او په معرب کې دا معرب دی یعنی اسم متمکن دی او د اسم متمکن په شپاړسو قسمونو کې مفرد منصرف صحیح دی او دلته منصوب دی په دی وجه باندې چې دا صفت د الصراط لپاره او الصراط هغه منصوب دی نو د هغه په تبعیت کې د هغه د تابع کې دوه وجه نه دا هم منصوب دی. صراط دا هم هغه شان دي څنګه چې الصراط دی لیکن دلته علامت د اسمیت هغه اضافت دی، یعنی صراط دا مضاف دی الذين انعمت عليهم تا او
مفرد منصرف صحیح دی او دلته په حالت نصب کې دی په دی وجه چې یا خود الصراط المستقیم د پار صفت دی او یا دا د اغین بدل دی په دواړو صورتونو کې د الصراط تابع دی نو د اغی چې کوم اعراب دی نصب نو هغه دی ته هم حاصل دی صراط په طا باندې زبر دا علامت د نصب دی الذین دا اسم دی اسم غیر متمکن په اقسامو کې اسم موصول دی دا مبنی دی دلته مضاف الیه واقع شوی دی محلا مجرور دی لیکن پدې کې باندې په لفظ کې اعراب نه جاری کیږي انعمت دا فعل دی او په فعل کې بیا فعل ماضی دی فعل ماضی دا مبنی وی او پدې کې دا تچری نو دا ضمیر مرفوع متصل دی دا مبنی دی علیہم کی علی حرف جار دی مبنی دی او دا هم ضمیر چې دی نو دا هم دا اسم غیر متمکن په اقسامو کې ضمیر مجرور متصل با حرف جر دی دا مبنی دی غیری دا اسم دی او پدې ځای کې دا د الذین انعمت علیهم یا بدل دی یا د دې صفت دی او الذین دا مضاف الیه دی مجرور دی په دی وجه غیری دا هم مجرور دی او دا معرب دی د معرب په 14 اقسامو کې دا اسمی متمکن کی یا د معرب په 14 اقسامو کې دا مفرد منصرف صحیح دی نو حالت جری دی په کسره سره دی المغضوب دا اسم دی الف لام پکې علامت د اسمیت دی او معرب دی مفرد منصرف صحیح دی په 14 اقسام د اسم معرب یا اسم متمکن کی حالت رفعیه ضمه سره دی حالت نسبیه فتحی سره دی حالت جری کسری سره دی دلته کی په کسری سره مجرور دی په دی وجه چې د غیره د پاره مضاف الیه دی اعلی حرف جر دی هم چې دی نو دا ضمیر دی دواړه مبنی دی وو دا حرف عطف دی او لا چې دا زائده ده الضالین دا اسم دی الف لام پکې علامت د اسمیت دی بل پکې جمع کېدل دا علامت د اسمیت دی او په دې ځای کې دا مجرور واقع شوی ذکر د دې عطف دی په المغضوب علیهم باندې او هغه د غیر مضاف الیه دی نو دا هم د مضاف الیه تابع شو دا هم مجرور دی او د دې جر جدین په یا ما قبل مکسور سره ذکر چې دا د اسم متمکن په 14 اقسامو کې جمع مذکر سالم ده او د جمع مذکر سالم حالت رفعی په و ما قبل مضموم سره او حالت نسبی او جری دواړه په یا ما قبل مکسور سره نو دلته کې ضالون ندی ضالین دی مجرور دی او د دې جر په یا ما قبل مکسور سره